زه د شیعو ټول مشران منم. څوک نه منئ؟ شته تاسو کې څوک؟ شیعه پنځتن پاک وای. زویم چې د پنځتن پاک د کوسو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچي، دینه لویه دوی بل نشته. کایشی کی مجازی شکو پایسک بوسید مجنون خلق گفتا آنچی بود گفتا گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود. پایسک بوسید مجنون خلق گفتا آنچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. د سپیخ په ولې صفای لکه وې دا سپه به کله کله د لیلا په کوسو کې ګرځي. نو د لیلا د کوسې خاورې د خپو سره لګېدلې دي، نو ځکه سپون چې خاورې سره مجازي شو. ټیک شو. 12 امامان ته وایي د 12 امامانو کوسې جارو کول په جارو زب خپل سعادت غنم. ټیک شو. ګوته پکدا ازمانم فقه جعفریه خبرې کوي. راش په دغه فقه جعفریه به خبرې وکړو. که فقه جعفریه د قانون محمدینا، قانون خود دو دی، یا قرآن دی یا حدیث دی، بل څه شته پکې؟ فقه تدوینونه خو رستو شوي دي 150-200 کال رستو. اصل شی قرآن او حدیث دی. اصلی دین قرآن 1500 آیاتونه احکام، 3,500 حدیث احکام، 4000 روایاتنا ډانچه اسلامیه جوړه ده. کده دین فقه حنفی خلافی مونږ نه منو او کده دین فقه جعفری خلافی مونږ نه منو. خبره خلاص په دې به خبرې. زه ستار څه منم، ته زما 3 کسان نه مني. کم؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ابو بکر د خدای خودم رخصو چې د غرمې پیغمبر ته جبريل راغی چې په دې ټکی ورشو الله وي ابو بکر ته زما سلام وایي. نو د خدای خو ستابدي شنو ګناه اوس د چا ده؟ زما ګناه ده؟ د خدای خو او ستابدي. عمر هغه انسان دی چې په قران کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرزا مطابق نازل کړي دي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته وي چې عثمان په خدای مې دي قسمی چې تا جنت 100 زله په بیا اغسته. د خدای او د رسول خو ابو بکر، عمر، عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده. نو وایا چې په غلطه ځای موقته آسمان نه आवाज تا تم نکیږي او ما تم نکیږي. جبرائیل تا تم ناراضي او ما تم ناراضي. د کتاب خبرې دي ستا او زما منس کې په یو کوټه کې بکینو تب مویا او زبه مخیر. که حضرت عمر غوند سخت زړه والا خرازی او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وای، نو ستا او زما منس کې چې حق د چا طرف ته زما دا ایمان دی. کما ته دا ثابت شي
چې حق تا سره دی، زه به سبا توره جوبه واچوم او تور پټکی په سر وم او زه شیعه کېږم. لکه جګړه داسې خبرې ده، خو تم جنت له زور کې او زیم کوم. که دا راته پته وي چې ستا لار جنت ته لنډه ده، زه شیعه کېږم. او که زما لار جنت ته لنډه وه نو ټیک به ته سني کېږي. دې کې د جګړې څه خبره ده؟ دې کې جګړه نشته، فساد نشته. اسلام تر تا او ما چې را رسېدلی دی، دا د پیغمبر د ښایسته او اخلاقو برکت دی. اخلاقی مظاهره به سره کوو. که پیغمبر په طائف کې د کاڼو ویشتو نه بعد دعا وکړه چې پروردګاره د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړه، اے خدای د دې په بدل کې ته په د رحمت باران وکړه. اے الله په ما کاڼي راوورول، خدای د دې بدل کې ته په رحمت راووروا. زما عزیزانو عرض مې ده چې زما بچیو سره د دلایلو جګړه، دلایل با ما ته خیر، دلایل با زه درته خیم چې حق کم طرف ته هغه طرف ته اتباع وکړو. خبره خلاص. دا وخت آیا د شیعه سنی د فساد دی او کدا وخت ستا ټول ملک د افرا تفری شکار دی؟ په ټول ملک یې وګورئ دا خوف و حراس چالا تھوڑا گروپ راوته دی، تھوڑا گروپ ته چې تھوڑا دوی ولت څه هوا ورکوي لګیا دي. په اخبار کې فوټوار خزي کې مکړی پرتی دي. نن جنگ پنډای کې وګورئ یو ماشوم په تبر کې مکړی پروت دی. نن جنگ پنډای کې وګورئ. بیا دې ظلم لا ته په ټي وي هوا ورکوي. ستا د ملک ټلویزیون دا ظلم قوم ته ښایي چې دا وګورئ د دې مفهوم مخالف سره وځي. اوس په دې ټکي کې خدای سر در پورې نښتې خو پې پوه بشي. د دې مفهوم مخالف سره وځي چې ستا دور حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په خدمت کولو.